لومبی شروع کړو په خلافت باندې. اولنی انسان آدم علیه السلام چې الله پاک پیدا کړو فرشتو ته فرمایل خلیفه پیدا کړو. اوس د نوم خو آدم دی، جنس انسان دی. اوس دې الله پاک د خلیفه په نوم باندې رابلي دا ولې؟ فرشتو وی اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء، وی تا به څوک پیدا کوي چې فساد به کوي، وینې به تویي. بعضې تفاسیرو لیکلي دي چې د انسان نه مخکې په ځمکه 2000 کاله پیریانو حکومت کړی دی، هغوی به مرګونه کول، فرشتو په هغې باندې قیاس وکړو. حال دا دی ډېره صحیح ډېره راجح خبره دا نه ده. راجح خبره دا ده چې فرشتو د دې لفظ خلیفه نه معلومه کړه چې دا انسان په فساد کې وینې به تویي. ځکه خلیفه بادشاه ته وایي، نو بادشاهي نظام چا له پکار دی؟ هغه چا له پکار دی چې هغه فساد کوي او د دایرې نه بهر وځي. یوه دې دا خبره راووته. دویمه دې دا خبره راووته چې الله پاک انسان د خلیفه په نوم باندې راوبلل. نو دا خلیفه خو بادشاه ته وایي، نو دا انسان هر انسان بادشاه جوړېدی شي، دی د بادشاهت صلاحیتونه لري. خو د چا د صلاحیت پټ دی او د چا د صلاحیت ښکاره دی. د چا د صلاحیت استعمال شوی دی زیات شوی دی، او د چا د صلاحیت استعمال شوی نه دی، دا دم پاتې شوی دی او دا دفن شوی دی. په چا سخت یو تکالیف راغلي چې دغه طرف ته دماغ نه دي تلي، چا په دغه فیلډ کې محنت کړی دی، هغه بادشاه هم جوړ شوی دی. یو عام انسان دا رجب طیب اردګان چې دی، دی د کونسلرۍ نه چې کوم دی نو د ملک بادشاهت ته رسېدلی دی. اول کونسلر کردار یې ښه مخې ته، کردار یې ښه مخې ته، دی لاړو بادشاهت ته ورسېد. اوس دا انسان خلیفه دی، دا انسان په خلافت کې دا انسان په د الله پاک احکام نافظوي، خو دی به یې په کومه لار نافظوي؟ دی به د سیاست په لار نافظوي، که د جهاد په لار به یې نافظوي، که د تبلیغ په لار به یې نافظوي، که د تدریس په لار به یې نافظوي. نو په دې کې د جمهوریت ډیموکراسي چې ورته وایي د دې اهمیت څه دی؟ په خلافت کې خدا کار وي چې هغې کې بادشاهي نظام دی، سټیپ بای سټیپ د یو بادشاه نه بل ته، د هغه بچي ته، د بل نه د هغه بچي ته بادشاهت پاتې کېږي. او په ملک کې 2 کسان هم یو ځای شي چې شک یې پرې راغی چې یو بل سره څه مشکوک خبرې کوي، نو بس د هغې د قبر او د کفن بیا پته نه لګي. ولې چې هلته کې خلافت په خطره کې، هغې د انسانانو یو ځای اجتماع نه مني، هغې د انسانانو نظریه جوړول اړومن دي. هغې وایي چې ته به زموږ تابعدار یې. او دا بل چې دی جمهوریت ډیموکراسي، نو په دې کې د عوام خپل بادشاه په خپله منتخب کوي، خو طریقه کار یې لږ بدل دی. طریقه کار یې دا بدل دی چې دوی وزیران منتخب کړي او هغه وزیران په خپلو کې راغونډ شي، یو بادشاه وټاکي چې د چا ووټ زیات شو هغه بادشاه شي. په نوې ژبه کې ورته وزیر اعظم وایي، پرایم منسټر ورته وایي. دا اصل کې د دې خلکو خپل حکومت دی، د خپل ځان دپاره فایدهمند دی او په خپل ځان باندې نافظ دی. Government of the people, for the people, by the people. It is called democracy. دې ته جمهوریت وایي. د خلکو حکومت دی، د خلکو لپاره مفید دی او په خلکو باندې مسلط دی. دې ته ویل کېږي جمهوریت. خپل بادشاه په خپله باندې منتخب کول، خو لکه د جرګې مشران MNA ممبر آف نیشنل اسمبلی یا MPA ممبر آف پروینشل اسمبلی، د صوبایي اسمبلی ممبر، دغه موږ منتخب کړو، دغه خلک بیا په خپلو کې راغونډ شي، دوی ځان له بادشاه وټاکي. دې ته ویل کېږي جمهوریت ډیموکراسي. مقصدي خبرې ته راځو.